बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू लेक्चर 3। जानी په प्रीवियस लेक्चर کې موږ سرسری بحث کړو په مارکیټ میکر مینیپولیشن ټیمپلیټس باندې کې. په دې لیکچر کې به موږ تفصیلی بحث کوو. یو ټیمپلیټ به موږ ډیسکرایب کوو. هغه لپاره مختلف اگزامپلز موږ وایو. کته چرته تادی کې دا لیکچر زر ګوري نو خبره به دای چې ته دا لیکچر سکیپ کړې او سحر یو ګوري. میبي دا لیکچر لینتی شي. صحیح ده کنه جان؟ خو ښکلی ځان له نوټ بک راواله. دا کمې خبرې چې زموږ د خولې نه خیږي، دا کم ګلونه چې زموږ د خولې نه خیږي، دا نوټ کا په کار به دې راشي. ځکه هر وخت انسان لیکچر نشي کتی. د 40 منټ 50 منټ یوه ګنټه لیکچر هر وخت نه کتی کیږي. ٹھیک شو جان؟ اوکے. شارٹ ټرم ټریډینګ مارکیټ میکر مینیپولیشن ټیمپلیټس. اولنی ټیمپلیټ زموږ څه و؟ کلاسیک ټیوزډے لو اف د ویک. په پریویس لیکچر کې موږ کلاسیک ټیوزډے لو اف د ویک باندې کې بحث کړی و سرسری. په دې کې په موږ د دې ټیمپلیټس یو څو ایگزامپلز وایو. ٹھیک شو کنه جان؟ All examples are depicted in 60 minutes charts perspective. د دې خبرې مطلب دا دی چې 1 hour ټایم فریم ځان ته کولاو کا او په 1 ویک کې ډیوایډ کا. بیا پې دا ټیمپلیټس اپلای کوه نو مزه به درله راکوي. ٹھیک شو جان؟ صحیح ده. پروفایل چې دی موږ سره بولیش دی، یعنی مارکیټ د هایر ټایم فریم ډسکاونټ پی ډي ریز نه سپورټ خوري. یعنی د هایر ټایم فریم چې کوم ډسکاونټ پی ډي ریز دی هغه مارکیټ پرایس له سپورټ ورکوي اپ سایډ ته. انسټیټیوشنل اډر فلو بولیش ده. ٹھیک شو جان؟ مارکیټ د منډے پرز اوپن شو، ټیوزډے پرز د ډاون سایډ ته راغی ډسکاونټ پی ډي ری ته، یعنی ډسکاونټ مارکیټ ته. په ډسکاونټ مارکیټ کې د څه چل وکړو؟ اولډ منتھلی ویکلی اور ډیلی لو واغسته ان د فارم اف لیکویډیټي پول. دغه ځینه کنفرمیشن سره موږ خپل د باینګ اپورچونټیز کتی شو. یاد ساته دا لو چې کله دی اخلي دا په نیویارک سیشن کې په کار ده یا په لندن سیشن کې په کار ده. تا ته ما دا خبره هم کړوه که ته چېرته د ایشیا ټریډر یې نو ته بیا ته په ایشین کیل زون باندې کې فوکس کوه. ټیک شو جان؟ د ټارګیټ خبره هم تا ته ما کړوه چې ټارګیټ ستا به که ته چېرته د منتھلی ډسکاونټ پی ډي ریز نه باینګ کوې نو ټارګیټ ستا راځي د ویکلی پریمیم پی ډي ریز. دا خبره تا ته ما په پریویس لیکچر کې کړې وه. خبره پوه شوې؟ په دې کیس کې که ته چېرته د اولډ منتھلی لو نه باینګ کوې نو ټارګیټ ستا په پریمیم کې څه شی راځي؟ د ویکلی های هم ته ټارګیټ کولی شي. ٹھیک شو جان؟ نیکسٹ ایگزامپل، مارکیټ د ټیوزډے پرز ډاون سایډ ته راغی، مینیپولیشن یې وکړو ډسکاونټ ته. په ډسکاونټ کې د موږ سره اولډ منتھلی ویکلی اور ډیلی های ریټیسټ کړه. د دې خبرې مطلب دا شو فار ایگزامپل مارکیټ د دې ځینه اپ سایډ ته روان دی، دلته د یو اولډ های چې د هغه بریک کړه د ټیوزډے پرز هغه کومه اولډ های چې بریک شوه په سکیل زون کې یا په نیویارک سیشن کې هغه های ته د ریټیسټینګ دپاره راغی. په خبره پوه شو جان؟ نو دې ځینه کنفرمیشن سره موږ خپل د باینګ اپورچونټیز کتی شو. که دلته چېرته دې اولډ های ته سپورټ میلاوېدو نو موږ به د باینګ اپورچونټیز ګورو. ټیوزډے لو اف د ویک به دلته کنفرم کیږي. 3-4 ورځې بیا ستا ته کلیر شو جان. د ټیوزډے، وینسډے، ترسډے، فرایډے پرز هم ته باینګ کولی شي. ټارګیټ چې دی ځان له ښکلی په پریمیم پی ډي ریس چې دی هغه ټارګیټ که په لوور ټایم فریم کې یا د فب ایکسټینشن چې کوم دا لیول سي دا ټارګیټ کا 127% یا 168%. جان په دې ځان لږ پوه کا.
فار ایگزامپل تا د منډے های نه واخله د ټیوزډے لو پورې فیب پلاټ کو، یعنی ته چې دا فیب پلاټ کوي 1 0 منځ کې 0.5 اکویلیبریم چې ورته موږ ویو دا ټول 100% راغی که نه 100% راغی. نو د دې 100% چې کوم 127 لیول دی بره سایډ ته او 168 لیول دی، په دې لیول باندې که لوور ټایم فریم کې سپیډ ایریا پلاټ کیږي نو هغه به ستا ټارګټ راځي. بیا هغه خبره ټایم فریم لیسر دین ډسکاؤنٹ اول های، یعنی په لوور ټایم فریم کې په دې لیولز باندې کې به ته سپیډ ایریز ګوري په پریمیم کې هغه به ستا ټارګټي. د دې سیټینګ به درته انشاءالله میلاو شي، ټینشن به نه کوي جان. ټیک شو. یو خبره دلته بله یاد ساته، دا فیب چې موږ کم پلاټ کوو دا به موږ په دې ځای کې پلاټ کوو. یعنی د دې خبرې مطلب دا دی چې کم ټایم فریم کې ته ځان ته د ټریډ فریم ورک جوړی په هغې کې به ته فیب پلاټ کوې او ټارګټ دپاره به په لوور ټایم فریم کې ته په دې لیولز باندې کې پی ډي ریز ګورې. په دې خبره پوه شوې؟ فیب پلاټ کوو به موږ په دې په هایر ټایم فریم کې او دا چې کوم لیولز دي دا موږ په لوور ټایم فریم کې په دې څه پی ډي ریز ګورو د ټارګټ دپاره. جان دی کې څه ډېرې خبرې داسې دي چې هغه بار بار ریپیټ کیږي، نو هغه زه یو پیره ایکسپلین کومه، مایند کې ځان سره کېده، مخکې به زه ډایرکټ بیا هغه خبره کوم. ټیک شو جان؟ اوکې. another example، مارکیټ منډے پرس اوپن، ټیوزډے پرس ډاون راغی، ډسکاؤنٹ ته ډسکاؤنٹ کې دی موږ سره بولش اډر بلاک ته راغی، هغه د منتلی هم کیدی شي، د ویکلی هم، د ډیلی هم، یا دا اډر بلاک په فرست سوینګ ریټ هم کیدی شي، په ایکویلیبریم هم کیدی شي، په تھرډ سوینګ ریټ هم کیدی شي. د دې خبرې مطلب دا دی چې دا فیب ځان ته په څلور حصو کې ډیوایډ کا. تا ته به فرست سوینګ ریټ راشي، تا ته به سیکنډ سوینګ ریټ راشي، تا ته به تھرډ سوینګ ریټ راشي، تا ته به فورث سوینګ ریټ راشي. نو په دې سوینګ ریټس باندې کې د دې اډر بلاک پاسیبلیټیز کیدی شي چې د ټیوزډے پرز دغه ته ټیپ وکړي په نیویارک سیشن کې یا په لندن سیشن کې یا په کیلزون کې، دغلته موږ ته باینګ کنفرمیشن میلاو شي بای سایډ دپاره، موږ خپل ټریډ چې د هغه ایگزیکیوټ کړو. په خبره پوه شو جان؟ ټارګټ چې د هغه موږ سره دغه راځي، premium market PDRA are fib extension of 1.27 or 1.68% of symmetrical swings. Time frame lesser than bullish order block. یعنی د دې دلته چېرته تا د منتلی بولیش اډر بلاک نه باینګ کړی نو ټارګټ ستا ویکلی پریمیم بیریش اډر بلاک به راځي. که هغه په دې لیولز باندې کې موجودي نو ښه خبره ده. اډر بلاک نه علاوه څه بل څه پی ډي ری هم کیدی شي د ټارګټ دپاره. لازمي نه ده چې دلته اډر بلاک دی، په ویکلی کې به هم ته اډر بلاک ټارګټ کوي. په ویکلی کې بای سایډ لیکویډیټي هم کیدی شي، بای سټاپس، ویکلی های هم کیدی شي، ریجیکشن بلاکس هم ټارګټ کولی شي. اوکې، فیر ویلیو ګیپ نه هم ته باینګ کولی شي. دلته د دې اډر بلاک په ځای فیر ویلیو ګیپ هم کیدی شي په فرست سوینګ ریټ یا په ایکویلیبریم یا په تھرډ سوینګ ریټ. ټیک شو جان؟ صحیح شو. کلاسیک ټیوزډے های اف د ویک پروفایل چې دی هغه موږ سره بیریش دی، یعنی مارکیټ د پریمیم پی ډي ریز نه ډاون سایډ ته را روان دی. یعنی پریمیم پی ډي ریز چې دی هغه مارکیټ پرایس ته یو ریزسټنس، یو رکاوټ جوړ شوی دی. نو په دغه قسمه حالاتو کې موږ سیلینګ کوو که نه. مارکیټ اوپن شو، ټیوزډے پرز د پریمیم ته لاړ، په پریمیم کې د اولډ منتلی ویکلی ډیلی های واغسته ان د فارم اف لیکویډیټي پول،
او دلته موږ ته څه کنفرمیشن میلاو شو سیل سایډ دپاره، نو زمونږ های اف د ویک چې دغه د ټیوزډے پر ورځ دلته کنفرم شوه. بقایه ورځې چې دي دغه موږ سیلینګ اپرچونیټیز ګورو. ټیک شو جان. ټارګټ چې دی هغه ستا په ویکلی کې یا په ډیلی کې یا په 4 هاور کې ډسکاونټ چې کوم پی ډي ریز دی هغه راځي. اوکې another example. مارکیټ ټیوزډے پر ورځ په سکل زون کې یا په نیویارک سیشن کې یا په لندن سیشن کې پریمیم ته لاړ. پریمیم کې د موږ سره څه چل وکړو، اولډ منتھلی ویکلی اور ډیلی لو یې ریټیسټ کړه، یعنی مارکیټ دې ځینه ډاون سایډ ته را روان دی. دلته د یو اولډ لو چې ده هغه بریک کړه او ډاون راغی. د ټیوزډے پر ورځ دغه کومه اولډ لو چې بریک شوې وه دلته مارکیټ ریټیسټینګ له واپس لاړ. که دلته پرایس ته یعنی ریزسټنس جوړېدو، پرایس نور په بره نه پرېښو، سیل سایډ ته کنفرمیشن میلاو شو، مارکیټ سټرکچر شفت کو، نو ته پوه شه ستا های اف د ویک چې دغه ټیوزډے پر ورځ دلته کنفرم شوه. بقایه ورځې ته د سیلینګ اپرچونیټیز ګوره. که دې ځینې تا ټریډ اغستی نو نورې ورځې چې دي هغه هولډ کا، 3-4 ورځې هولډ کا. او داسې هم کیدی شي چې په نیکسټ ویک کې تا ته بیا د سیل سایډ دپاره داسې پروفایل جوړ شي، نو ستا 8-9 ورځې چې دی هغه هولډینګ راغی. خبره پوه شو جان. ټارګټ چې دی هغه موږ سره ډسکاونټ مارکیټ پی ډي ری ټایم فریم لیسر دین پریمیم اولډ لو، مطلب دلته چې تا کوم سیټ اپ جوړ کړی، فریم ورک دی جوړ کړی ټریډ دپاره، د هغې نه دلته ته چې کوم ټارګټ اږدې نو هغه به لیسر ټایم فریم وي. فیر ویلیو ګیپ، جاني مارکیټ دې ځینه ډاون را روان دی، صحیح شو، دلته د یو اولډ لو بریک کړه، نو دلته به د څه فیر ویلیو ګیپ څه شی هم جوړ کړی که نه. خبرې مطلب مې دا دی چې دا کومه اولډ لو چې بریک شي ده دا ان سایډ د فیر ویلیو ګیپ هم کیدی شي چې مارکیټ ټیوزډے پر ورځ دغه فیر ویلیو ګیپ ته ټیپ وکړي او دې فیر ویلیو ګیپ کې دنده موږ سره کومه چې اولډ لو بریک شي د هغې ریټیسټینګ هم وشي، نو دا تا سره یو سټرانګ ایویډنس راغی د سیل سایډ دپاره. خبره پوه شوې؟ صحیح شو. اوکې نیکسټ ایگزامپل. مارکیټ ټیوزډے پر ورځ په سکل زون کې یا په نیویارک سیشن کې د اپ سایډ ته لاړ، پریمیم ته لاړ، په پریمیم کې بیریش اډر بلاک ته لاړ. هغه اډر بلاک منتھلی هم کیدی شي، ویکلی هم، ډیلی هم، یا به په فرست سوینګ ګریډ یا په ایکویلیبریم یا په تھرډ سوینګ ګریډ. که په فرست سوینګ ګریډ نه په ایکویلیبریم نه په تھرډ سوینګ ګریډ نه اډر بلاک موجودي، په فورث سوینګ ګریډ نو بیا هم د سیلینګ اپرچونیټیز کتی شي کنفرمیشن سره. مایکل وایي ښه خبره دا ده چې په دې ګریډینګ سوینګ باندې تا ته اډر بلاک میلاو شي، هغې نه ته سیل سایډ ته خپل اپرچونیټیز وګورې. خبره پوه شي جان. ټارګټ چې دی هغه ستا دغه راځي ډسکاونټ مارکیټ پی ډي ری or fib extension of 127 and 168 level of symmetrical swing. یعنی تا د منډے لو نه واخله د ټیوزډے های پورې فب پلاټ کو، ډاون سایډ ته دی پروجیکټ کو، کم چې دا لیول دی په دې باندې کې لوور ټایم فریم کې که څه پی ډي ار ایس پلاټ کیږي جو هغه زموږ ټارګټ راغی. پوه شو جان. یعنی فب تا پلاټ کو د دیزی نه واخله 0 دلته 0 او دیزی پورې 1، یعنی 0% نه واخله د 100% پورې دا تا سره ټوله ایریا رااله. نو ډاون سایډ ته یا اپ سایډ ته چې کوم د دې 127% دی یا 128% دی په هغې باندې کې لوور ټایم فریم کې څه پی ډي ری وګوره هغه ستا ټارګټ راغی. په 127% باندې کې ډیلی های هم کیدی شي، په 127% باندې کې ویکلی بریکر بلاک هم کیدی شي، H4 اډر بلاک هم کیدی شي.
نو ټارګټ به مونږ خپل داسې فایند کوو. دا چې دا یو چابي ده جان. This is a secret sauce. This is a key. دا نه ده چې ته به فیب پلاټ کوې او ډایرکټ به ته دا ځای ټارګټ کوې. په دې ځای د څه پی ډي اریز څه نه وي. د دې خواوشا کې څه پی ډي اریز ګوره هغه ټارګټ کوه. خبره پوه شو جان. ټایم فریم لیسر دین بیریش اډر بلاک. فیر ویلیو ګیپ یعنی که ته خیال وکړې فیر ویلیو ګیپ کې موږ سره 3 کینډلز جوړیږي. د یو کینډل لو موږ اخلو، د فرست کینډل لو اینڈ د تھرډ کینډل هائی. یعنی داسې هم کیدای شي کوم چې فرست کینډل جوړ شوی دی هغه اډر بلاک وي، سیکنډ کینډل هغې نه لاندې کلوزینګ کړی، تھرډ کینډل. یعنی فیر ویلیو ګیپ پلس اډر بلاک دواړه په یو ځای راشي، مارکیټ اډر بلاک ته ټیپ وکړي. د ټیوزډے پر ورځ په کل زون کې یا په نیویارک سیشن کې او ډاون سایډ ته راشي، کلوزینګ د فیر ویلیو ګیپ 50% نه ډاون راکړي. دلته موږ خپل د سیلینګ اپرچونیټیز کتی شو. زموږ های اف د ویک چې د هغه ټیوزډے پر ورځ په بیریش اډر بلاک کې مطمئنه شوه. پوه شو جان. صحیح شو. وینسډے لو اف د ویک. پروفایل چې دی هغه موږ سره بولیش دی، یعنی مارکیټ بای سایډ ته روان دی. انسټیټیوشنل اډر فلو چې دی هغه بولیش ده. منډے پر ورځ مارکیټ اوپن شو، اپ سایډ ته لاړ. ټیوزډے پر ورځ دی ډاون سایډ ته راغی. کومه چې دلته د منډے لو کریټ شوې وه هغه یې واغسته. د وینسډے پر ورځ دی راغی ډسکاونټ ته. په ډسکاونټ کې موږ سره اولډ منتھلی ویکلی اور ډیلی لو د واغسته ان د فارم اف لیکویډیټي پول. او دلته موږ سره څه کنفرمیشن میلاو شو موږ ته بای سایډ ته. نو ته پوه شه چې ستا لو اف د ویک چې د هغه د بوت په ورځ کنفرم شوه. بقیه ورځې به زه د باینګ اپرچونیټیز ګورم. ټارګټ چې د هغه زما لوور ټایم فریم پریمیم پی ډي اریز راځي. دا هغه شارټ ټرم لو وه کومه چې ټیوزډے پر ورځ اخیستې شوې وه او د وینسډے پر ورځ مارکیټ په سکل زون کې یا په لندن سیشن کې یا په نیویارک سیشن کې یا د سلور بلیټ په ټایم کې مارکیټ د وینسډے پر ورځ د اولډ منتھلی ویکلی اور ډیلی لو واغسته او بای سایډ ته مطمئن شو. اوکے نیکسٹ ایگزامپل. مارکیټ وینسډے پر ورځ په کل زون کې ډسکاونټ مارکیټ ډسکاونټ زون ته راغی. په ډسکاونټ کې د موږ سره څه چل وکړو، اولډ منتھلی ویکلی اور ډیلی های ریټیسټینګ دپاره راغی. یعنی اولډ های چې کومه بریک شوې وه د هغې ریټیسټینګ دپاره دی راغی د وینسډے پر ورځ. د ټیوزډے پر ورځ د منډے لو واغسته. نو دې ځینه کنفرمیشن سره د باینګ اپرچونیټیز به موږ ګورو. لو اف د ویک دلته کنفرم شوه او ټارګټ چې دی هغه موږ سره په لوور ټایم فریم پریمیم پی ډي اریز چې کوم په دې لیولز پلاټ کیږي هغه به موږ ټارګټ کوو. په دې کیس کې به ته فیب پلاټ کوي د ټیوزډے های نه واخله د وینسډے لو پورې. یعنی د ټیوزډے پر ورځ چې کومه هایسټ های جوړه شي او د وینسډے پر ورځ چې کومه لویسټ لو جوړه شي په هغې به ته فیب پلاټ کوي. اپ سایډ ته به ته دا لیولز راځي. په دې لیولز به ته لوور ټایم فریم کې پی ډي اریز ګورې هغه به ټارګټ کوي. سمپل خبره ده جان. اوکے نیکسٹ ایگزامپل. وینسډے لو اف د ویک. مارکیټ وینسډے پر ورځ په کل زون کې ډاون سایډ ته راغی ډسکاونټ زون ته. په ډسکاونټ کې بولیش اډر بلاک ته راغی. هغه اډر بلاک منتھلی ویکلی اور ډیلی کیدای شي یا به په فرست سوینګ ګریډ یا په ایکولیبریم یا په تھرډ سوینګ ګریډ. دغلته کنفرمیشن سره موږ خپل د باینګ اپرچونیټیز کتی شو. د وینسډے پر ورځ باینګ، د تھرسډے پر ورځ باینګ، د فرایډے پر ورځ باینګ.
خبره پوه شوې جان. ټارګټ چې دی هغه زمونږ دغه راځي په پریمیم کې، په لوور ټایم فریم کې چې پریمیم کې کم پی ډي ریز دي یا د فیب ایکسټینشن په دې لیول چې کم پی ډي ری پلاټ کیږي هغه موږ ټارګټ کوو. ټایم فریم لیسر دین بولیش اډر بلاک. اوکې فیر ویلیو ګیپ آر لیکویډیټي وایډ. جانې داسې هم کیدای شي چې تا ته د ټیوزډے پر ورځ مارکیټ ډاون راشي ډسکاونټ ته، دلته به تا ته څه فیر ویلیو ګیپ یا لیکویډیټي وایډ کریټ شوی وي، خو ته به دا ټینشن نه کوې چې مارکیټ به دې نه سیل سایډ ته راځي، ځکه چې مارکیټ د هایر ټایم فریم اډر بلاک ته ټیپ کړی دی، د ده مازغه نه دی خراب چې دی نور ډاون سایډ ته راشي، د ته لاندې نوره سیل سایډ لیکویډیټي نشتی، دی به اپ سایډ ته ځي. اوس په خبره پوه شو جان؟ ټیک شو. وینسډے های اف د ویک پروفایل چې د امن سره بیرش دی، یعنی مارکیټ د هایر ټایم فریم پریمیم پی ډي ریز نه ډاون سایډ ته روان دی. د پریمیم پی ډي ریز چې دی د مارکیټ پرایس ته یو بیریر جوړ شوی دی، یو رکاوټ جوړ شوی دی. مارکیټ منډے پرز اوپن شي، ټیوزډے پرز اپ سایډ ته لاړ شي، کومه چې منډے های د هغه واخلي، وینسډے پرز په کل زون کې څه چل وکړي دی پریمیم پی ډي ری ته ټیپ وکړي، هغه پریمیم پی ډي ری چې دی یعنی د اولډ منتھلی ویکلی اور ډیلی های واخلي دی ان د فارم اف لیکویډیټي پول، او دلته موږ څه کنفرمیشن میلاو شي په 1 هاور چارټ کې. زه بار بار کنفرمیشن کوم، د دې مطلب دا دی چې په 1 هاور چارټ کې تا ته څه پی ډي ری فیل شي یا تا ته سیل سایډ ته مارکیټ سټرکچر شفت میلاو شي یا تا ته بریکر بلاک جوړ شي یا تا ته میټیګیشن بلاک جوړ شي، نو ته پوه شه چې ستا های اف د ویک وینسډے پرس کنفرم شوه. اوس ته د سیلینګ اپرچونیټیز ګوره. په خبره پوه شو جان؟ ټارګټ چې دی هغه ستا د لوور ټایم فریم ډسکاونټ پی ډي ریز راځي. شارټ ټرم های د ټیوزډے پر ورځ مارکیټ چې کوم دی هغه واخلي او د وینسډے پر ورځ دی په کل زون کې پریمیم ته ټیپ وکړي. اوکې نیکسٹ ایگزامپل، مارکیټ وینسډے پر ورځ په کل زون کې پریمیم ته لاړ شي، خو په پریمیم کې داسې چل وکړي اولډ منتھلی ویکلی اور ډیلی لو ریټیسټینګ دپاره دی لاړ شي. دلته چې کومه دغه بریک شوې وه ډیلی لو د هغې ریټیسټینګ دپاره د وینسډے پر ورځ لاړ شي، که دلته مارکیټ ته څه سپورټ میلاوېدو سیل سایډ دپاره، نو موږ به خپل سیل سایډ انټریز چې دي هغه نیسو د دغه ځایونو نه. جانې تا ته ما په پریویس لیکچرو کې ویلیو که نه امپلس سوینګ، ریټریسمنټ، ایکسپینشن سوینګ. ایکسپینشن سوینګ تا ته ما ویلیو چې دا زموږ د ټریډ سیټ اپ فایند کولو دورانیه ده، نو دا هغه امپلس ایکسپینشن سوینګ دی جان. ټارګټ چې دی لیسر ټایم فریم ډسکاونټ پی ډي ریز یا د فیب ایکسټینشن په دې لیولز چې کم پی ډي ریز پلاټ کیږي هغه موږ ټارګټ کوو. فیر ویلیو ګیپ اور لیکویډیټي وایډ د هغه قصه ده چې دا ډیلی لو چې کومه ده دا انسایډ د فیر ویلیو ګیپ هم کیدی شي. که انسایډ د فیر ویلیو ګیپ یي نو دا ډیره ښه خبره ده جان. دا تا سره 2 پی ډي ریز چې دي د هغې الاینمنټ وشو. مایکل وایي when 2 or 3 پی ډي ریز align then your ace is next. بیا به مارکیټ ته ډیش راړی اورې. ټیک شو جان. وینسډے های اف د ویک نیکسٹ ایگزامپل، مارکیټ وینسډے پر ورځ په کل زون کې پریمیم ته ټیپ وکړو، خو په پریمیم کې بیریش اډر بلاک ته ټیپ وکړو. هغه اډر بلاک د منتھلی هم کیدی شي، د ویکلی هم او د ډیلی هم. فرست سوینګ ریټ اکولیبریم تھرډ سوینګ ریټ من تاسو اوس پوه شوئ. نو دغه ځینې موږ د سیلینګ اپرچونیټیز کتی شو
یعنی په داسې قسمه حالاتو کې هم های اف د ویک کنفرم کیدی شي د وینسډے پر ورځ. ټارګټ چې دی هغه د ډسکاونټ لوور ټایم فریم ډسکاونټ پی ډی ریز یا د فب ایکسټنشن چې کوم دا لیولز دي په دې باندې کې جانی تا سی بی ډی آر کې به چې موږ اپ اینڈ ډاون سایډ ته پروجیکشن کو 1 سټینډرډ ډیویشن 2 سټینډرډ ډیویشن 3 سټینډرډ ډیویشن یا د بریکر بلاک دپاره چې تاسو ته کوم سیټینګز موږ را کړیو ټارګټ دپاره نو دا هم څه هغسې قسم کې دي د دې سیټینګ به تاسو ته میلاو شي انشاءالله. په دې کیس کې به ته فب پلاټ کوي د څه ځای نه د ټیوزډے لو نه د وینسډے های پورې ډاون سایډ ته به تا ته دا مطمئن سیزونه میلاویږي. ټیک شو جان. fair value gap or liquidity void دا هغه قصه شوه. مارکیټ fair value gap ته هم ټیپ وکړي آرډر بلاک ته هم وکړي کلوزینګ چې دی هغه موږ سره د 50% نه ډاون راکړي. صحیح ده جان. اوکې کنسالیډیشن ترسډے ریورسل د جمعرات پر ورځ ریورسل به موږ څنګه کنسیډر کوو. پروفایل چې دغه موږ سره بولیش دی مارکیټ منډے پر ورځ ډاون راشي ډسکاونټ پی ډی ری ته دی ټیپ ونه کی یعنی دی فیل شي منډے پر ورځ ډسکاونټ پی ډی ری ته دی را نشي سیل سایډ لیکویډیټي دی جنریټ کی ان د فارم اف سیل سټاپس او بیا لاړ شي بای سایډ ته کومه چې د بای سایډ لیکویډیټي جوړه کړي هغه واخلي. ریټیل څه سوچ کوي یعنی جنرلی موږ څه سوچ کوو چې مارکیټ سټرکچر شفت کو اوس په دلته موږ څه د امبیلنسز نه باینګ کوو. خبره پوه شوې مارکیټ بای سایډ ته چې کوم ټارګټ راځي هغې ته هم لاړ نشي بای سایډ لیکویډیټي جوړه کړي واپسۍ کې دی د وینسډے پر ورځ سیل سایډ ته راشي دا چې کوم سیل سټاپس جوړ شي دا واخلي او دلته ډسکاونټ پی ډی ری ته دی ټیپ وکړي څه چل وکړي ډسکاونټ پی ډی ری ته ټیپ وکړي او سیل سایډ لیکویډیټي واخلي. جانې دا فالس مومنټ شو که نه یعنی اصل کې خو داسې نه وه په کار اصل کې په کار وه چې دی مارکیټ دلته راغلی وی د امبیلنسینګ نه بای سایډ ته دی تللی وی خو دا فالس بریک وشو دس از ټرټل سوپ. خبره پوه شو جان. نو د ترسډے پر ورځ په های امپیکټ نیوز کې مارکیټ چې د اپ سایډ ته ریورسل سٹارټ کی د دغه ځینه اف ام سی چې د جنرلی 2 پی ایم ایسټرن سټینډرډ ټایم باندې ریلیز کیږي امپلایمنٹ نمبرز چې دی هغه موږ سره کوم چې 8:30 نیویارک لوکل ټایم دی په هغې باندې کې ریلیز کیږي. نو د دې نیوز نه مخکې یا په نیوز ټایم کې که تاسو ته چېرته داسې پروفایل جوړ شو د ترسډے ورځ وه نو تاسو د باینګ او د سیلینګ اپرچونیټیز کتی شئ پروفایل ستاسو د مخې دی دس کنډیشن مارکیټ کې ګورئ او باینګ سیلینګ کوئ. جانی دس از ا پلی بک دا ټول ټمپلیټس چې کوم دي دا یو پلی بک دی ستا دپاره د باینګ او د سیلینګ اپرچونیټیز دپاره دا یو پلی بک دی د ون شاټ ون کل انټری فایند کولو دپاره دا یو پلی بک دی. خبره پوه شوې که نه جان. ټیک شو مارکیټ چې د ترسډے پر ریورسل کاس شي او کومه چې بای سایډ لیکویډیټي انټرا ویک جوړه شوې ده هغه واخلي فرایډے پر ورځ هم دی بولیش لاړ شي ترسډے پر ورځ هم بولیش. کنسالیډیشن ترسډے ریورسل پروفایل چې دی دا موږ سره بیریش دی یعنی مارکیټ سیل سایډ ته را روان دی انسټیټیوشنل اډر فلو بیریش ته منډے پر ورځ مارکیټ اوپن شو اپ سایډ ته لاړ پریمیم پی ډی ری ته ټیپ ونه کو فیل شو بای سایډ لیکویډیټي جوړه کړه سیل سایډ ته سټرکچر شفت کو
او دلته سیل ساید لیکویډیټي هم جوړه کړه. د وینسډے پر ورځ دی اپ ساید ته لاړ، ټیک شو. د ترسډے پر ورځ په نیوز کې یا د نیوز نه مخکې د کومه د بای ساید لیکویډیټي چې وه دا یې واغسته او ریورسل کاست شو. فالس بریک وشو جان. دیس از ټرټل سوپ شارټ. یعنی اصل کې څه پکار وه، مارکیټ خو سټرکچر سیل ساید ته شفت کړی و، پکار وه دې ځای کې څه امبیلنسینګ نه موږ سیلینګ کړی وی، دا زموږ سټاپ لاس راته و. مارکیټ اپ ساید ته لاړ، د خلکو سټاپ لاس یې واغستې او د ترسډے پر ورځ د ده چې کوم اصل لاره وه هغې منته کې را روان شو. جانې دې ټمپلیټ نه تا ته اندازه کېږي چې الګوریتم یا د مارکیټ میکرز چې کوم دي هغو منیپولیشن څنګه کوي، منیپولیشن کم ځای ته کېږي، تا ته به ایډوانس کې اندازه لګي. خبره پوه شوې؟ تا ته به داسې اندازه لګي چې د منډې پر ورځ مارکیټ اوپن شو، دی هایر ټایم فریم پریمیم پی ډی ری ته لاړ، د ټیوزډے پر ورځ هم دی لاړ، د وینسډے پر ورځ هم لاړ، د ترسډے پر ورځ د فالس بریک وکړو، کومه چې بای ساید لیکویډیټي جوړه کړې وه هغه یې واغسته او هغه پریمیم پی ډی ری ته ټیپ وکړو او د نیوزو ټایم و. ته پوه شې چې دا ماته کنسالیډیشن ترسډے ریورسل چې کوم ټمپلیټ دی هغه جوړ شوی دی د سیلینګ دپاره. اوکې، کنسالیډیشن مډ ویک ریلی. د ویک په منځ کې مارکیټ ریلی څنګه سټارټوي اپ ساید ته. پروفایل چې دا موږ سره بولش دی، مارکیټ څه چل وکړي، منډے پر ورځ اوپن شي، اپ ساید ته لاړ شي، هایسټ های جوړه کړي، د ټیوزډے پر ورځ دی ډاون راشي، خو ډاون چېرته راشي؟ ډسکاونټ، فیر ویلیو ګیپ، لیکویډیټي وایډ آر بولیش اډر بلاک ته. او په دغه ټایم کې موږ سره صحیح دا ټیپ د ټیوزډے پر ورځ هم کیدی شي او د وینسډے پر ورځ هم کیدی شي. په کومه ورځ چې های امپیکټ نیوز وي نو هغه ورځ منته کې دا ټمپلیټ چې دی دا ګورئ. سوینګ پروجیکشن فلکرم څه ته وایي؟ هغه هایسټ های یا هغه های چې د هغې نه ریټریسمنټ مارکیټ سټارټ کړي هغې ته سوینګ پروجیکشن فلکرم وایي. په دې کیس کې به ته فپ پلاټ کوي د دې سوینګ پروجیکشن فلکرم نه واخله په دې اډر بلاک یا فیرولی ګیپ کې چې کومه لو لګېدلي هغې پورې اپ ساید ته به تا ته 1.27 1.68% یعنی 127 او 168% لیولز چې کوم دي په پریمیم کې په لوور ټایم فریم کې بس پی ډی ریس پراته وي هغه ټارګټ کا. ټیک شو جان. اوکې، ته لږ کنفیوز وي په فیب ایکسټینشن کې، په دې نه پوهېدې، تا وي دا څه هوایي خبرې دي. ټیک شو جان. نو دلته به ته لږ ډېر نور هم کلیر شي. مارکیټ ډاون سایډ ته راغی د وینسډے پر ورځ یا د ترسډے په اخر کې بولیش اډر بلاک یا فیرولی ګیپ یا لیکویډیټي وایډ 50% یا هغې ته ټیپ وکړو. نو ته خپل فپ چې دی دیزي نه پلاټ کا تر دیزي پورې اپ ساید ته تا ته دا 1.27% فیب ایکسټینشن راغی، 1.68% فیب ایکسټینشن راغی. فار ایگزامپل که تا چېرته دا باینګ دلته د منتلی نه کړی نو دا فیب ایکسټینشنز چې کوم لیول دي دلته چې په دې لیول باندې ته پی ډی ری ګورې نو هغه به ته ویکلی کې ګورې. که دلته تا چېرته د ویکلی نه کړی نو دلته به ته په دې لیول باندې پی ډی ریز په پریمیم کې په ډیلی کې ګورې. په خبره پوه شي. تا ته ما شاته یو خبره وکړه چې فپ چې موږ پلاټ کوو نو هغه به موږ دلته پلاټ کوو په هایر ټایم فریم باندې کې. دا کم لیولز من چې کم پی ډی ریز ګورو دی له موږ لوور ټایم فریم ته شفت کیږو. په خبره پوه شوې جان؟ صحیح ده که نه جی؟
غنی خان وی زه یو ګل د چا د ګوتو پروت په خپو کې د جانان. جاني سیګرټ میګرټ څکې که بس کړي دي. ټیک شو جان. دغسې کنسالیډیشن میډ ویک ډیکلاین یعنی د ویک په منځ کې سیل سایډ ته مومنټ موږ څنګه کنسیډر کوو. پروفایل چې دغه موږ سره بیریش دی، انسټیټیوشنل اډر فلو بیریش ده، کوارټرلی شفټ چې دی هغه هم سیل سایډ ته شوی دی. مارکیټ منډے پرس اوپن شو، ډاون سایډ ته راغی، ټیوزډے پرس اپ سایډ ته لاړ، د وینسډے پرس په سکیل زون کې، په نیویارک سیشن کې، په لندن سیشن کې یا په لندن کلوز کیل زون کې د دغه پریمیم بولیش اډر بلاک ته ټیپ وکړو. سوري دیس از بیریش اډر بلاک. اوکې په پریمیم کې موږ بیریش اډر بلاک سکورو کنه. ټیک شو. نو د وینسډے پرس په کیل زون کې داسې چل وکړو، بیریش اډر بلاک ته ټیپ وکړو او په دغه ټایم کې څه هائی آر میډیم امپیکټ نیوز و. ته پوه شه چې سیل سایډ ته مومنټ راتلو واله دی. خبره پوه شوې؟ سوینګ پروجیکشن فلکرم خبره تا ته ما وکړه ته به ښه پوه شې. ټارګیټ چې دی هغه موږ سره ډسکاؤنٹ پی ډي ارے منتھلی ویکلی or daily and converging fib extension of 1.27 or 1.68% level. د دیزی نه دیزی پوری فب پلاټ کا ډاون سایډ تا پروجیکټ کا دی لیول منی په لوور ټایم فریم کې پی ډي ریز وګوره هغه ستا ټارګیټ راغی. سیم کم چې دینه مخکې ټمپلیټ وو هغه سیدا هم دی، خو دا سیل سایډ دپاره دی. د ټیوزډے لو نه د وینسډے های پورې دی فب پلاټ کو ډاون سایډ ته دا ستا راغی 1.27% فب ایکسټینشن، دا دی راغی 1.68% فب ایکسټینشن. په لوور ټایم فریم کې په دې لیولز باندې کې څه پی ډي ریز وګوره او ټارګیټ یې کړه. جانې د دې به موږ په ریل چارټ کې هم اگزامپلز شو کومه تاسو ته. ټیک ده که نه جان؟ کار کوه جان، دا د سیز دی که نه، دا به تاله ډېر هیلپ راکړي ستا په ټریډینګ کې. ټرسټ می جان، زه ستا کانفیډنټ لیول بوسټ کولو والا یم، زه ستا هولډینګ پاور سیوا کولو والا یم. ته مخکې ټینشن کې وي، ستا ایسلز به هټ کېدل، ستا بریکیون به هټ کېدل، ستا سایکالوجي خرابه وه. انشاءالله کله چې ته چارټر کنټینټس ووایې نو ته به ځان له بیا غټ سړی شي، تا سره به خبرې نه کېږي. ټیک شو جان؟ اوکې سیک اینډ ډسټرای بولیش فرایډے پروفایل نیوټرل ده. تاسو ته ما پریویس لیکچر کې هم ویلو چې دا پروفایل چې دی دا نیوټرل دی، لو پرابیبلیټي والا دی. یعنی په داسې قسمه کنډیشن کې که تاسو ټریډ ونه کوئ نو دا به ډیره بهتره وي. مایکل وایي داسې قسم کنډیشن کې ډیمو ټریډینګ کوئ، مارکیټ انالیسس کوئ خو انټري چې د هغه ډیمو کې اخلئ. صرف ګورئ چې زموږ انالیسس چې دی هغه صحیح کېږي که نه. پوه شوې؟ دلته موږ سره چانس چې دی هغه 50-50 نه دی. په دې پروفایل کې موږ سره چانس چې هغه 50-50 نه وي. د دې د وجې نه دا چې دی دا موږ سره لو پرابیبلیټي ده پروفایل دی. ټیک شو؟ مارکیټ چې دی هغه موږ سره منډې نه واخله تر ترسډے پورې دی کنسالیډیشن وکړي. د دې په منځو معنی کې دی بای سایډ لیکویډیټي جوړه کړي، سیل سایډ جوړه کړي. په بولیش فرایډے کې به دی اول د سیل سایډ لیکویډیټي چې کومه جوړه شي په انټرا ویک کې لیکویډیټي پولز آف سیل سټاپس دا به دی اخلي. د هغې نه بعد های آر میډیم امپیکټ نیوز کې به دی څه چل کوي، اپ سایډ ته مومنټ سټارټوي. اپ سایډ ته مومنټ به د څه زیاتوي، liquidity run to daily or weekly premium PDRA
کم چې موږ ټارګټ کوو. خبره پوه شو جان. ته به وایې د مایکل دماغ خراب و، که مایکل سکلی و، که داسې قصه وه چې داسې لو پراببلیټي و نیوټرل و، نو دا یې ولې وي؟ دا ټمپلیټ ولې لکه په دې لیکچر کې موجود دی؟ د دې مین ریزن دا دی جان، کله چې مارکیټ په هائی اور میډیم امپیکټ نیوز کې تیزۍ سره لاړ شي، دی ویکلی پریمیم پی ډی ارې ته یا ډیلی پریمیم پی ډی ارې ته، د دې ځینه موږ پوټینشل ریورسل کتی شو، د دې ځینه موږ ریورسل کتی شو، یعنی مارکیټ سیل سایډ مومنٹ، سیل سایډ سیټ اپس خپل موږ د دې ځینه کتی شو. خبره پوه شوې جان؟ اوکې، سیکنډ اسټرای بیریش فرایډے پروفایل چې نیوټرل دی، لو پراببلیټي، منډے ټو تھرسډے مارکیټ سی چل وکي، کنسالیډیشن وکي، بیا د تھرسډے پرز یا د فرایډے پرز د نیوز نه مخکې یا په نیوز کې د چې کومه دا لیکویډیټي جوړه کړي هغه واخلي او سیل سایډ ته ریورسل کاس شي. ریورسل څه ته؟ ډیلی ویکلی ډسکاؤنټ پی ډی ارې ته، د دغه ځینې ته بیا پوټینشل ریورسل کتی شي، د بایینګ اپرچونیټیز کتی شي. وینسډے ویکلی ریورسل جانی شاته موږ یو ټمپلیټ ووي، وینسډے لو اینڈ های آف د ویک، هغه او دې ټمپلیټ کې فرق شته دی. ټیک ده جان. پروفایل چې موږ سره بولیش دی، انسټیټیوشنل اډر فلو بولیش ده، مارکیټ هایر ټایم فریم ډسکاؤنټ پی ډی ارې نه بای سایډ ته روان دی. منډے پرز دی اوپن شو، اپ سایډ ته لاړ. ټیوزډے پرز په های آر میډیم امپیکټ نیوز کې دی ډاون سایډ ته راغی، یعنی نیوز چې دی دا موږ سره څه شی دی؟ کیټلیسټ دی. په دغه ټایم کې په بایو کې تاسو کیټلیسټ ویلی و که نه، وی سپیډ اف د ریاکشن، خو دلته وی سپیډ اپ د مارکیټ مومنټ دی. ګورئ په خبره پوه شئ که نه جان؟ دلته نیوز ایز ا کیټلیسټ یوز کیږي. د ټیوزډے پرز مارکیټ په نیوز کې ډاون سایډ ته راشي. ډاون سایډ ته چېرته راشي؟ کم چې دا اولډ لو وه یا ریټیل سپورټ و، د دې ځینه ته فیب پلاټ کړی و د سوینګ پروجیکشن فلکرم پورې، او ډاون سایډ ته دی پروجیکټ کړی و. نو ډاون سایډ ته چې کم په 127.168% باندې کې کم پی ډی ارې پلاټ کیږي په ډسکاؤنټ کې، هغه د منتلی که د ډیلی که د ویکلی، هغې ته مارکیټ په نیوز کې راغی. نو دې ځینه موږ وینسډے پرز ریورسل کتلی شو. په دې خبره پوه شو جان؟ اپ سایډ ته ستا ټارګټ راځي، اپ سایډ ته په دې کیس کې به ته دوو ځایونو کې فیب پلاټ کای، یو د دې ځای نه دې ځای پورې ډاون سایډ ته پروجیکشن دی، یو د سوینګ پروجیکشن فلکرم نه د وینسډے چې کومه لوی هغې پورې د دې پروجیکشن اپ سایډ ته دی. اپ سایډ ته په دې لیولز باندې کې به لوور ټایم فریم کې موږ پی ډی ارې ګورو د ټارګټ دپاره. خبره پوه شو جان؟ صحیح. وینسډے ویکلی ریورسل پروفایل چې دغه موږ سره بیریش دی، مارکیټ منډے پرز اوپن شو، ډاون راغی. د وینسډے پرز های آر میډیم امپیکټ نیوز سی چل وکي، مارکیټ اپ سایډ ته بوزي. اپ سایډ ته چېرته بوزي؟ 1.27% or 1.68% of the fib extension په دې لیولز باندې کې اپ سایډ ته سپی ډیرې موجودي په پریمیم کې، مارکیټ های اور میډیم امپیکټ نیوز کې دغې ته لاړ شي. دغه ځینه موږ د وینسډے ویکلی ریورسل کتلی شو. ټارګټ چې دی هغه سیم، کم چې په دې لیولز باندې کې په لوور ټایم فریم ډسکاؤنټ کې کم پی ډی ارې پلاټ کېږي، زموږ ټارګټ راځي. خبره پوه شو جان؟
دا خبرې ګرانې نه وي جان. په دې پریکټس وکړه ښه ښکلی 1 هاور ټایم فریم ځان ته اوپن کا، په ویکلی کې ډیوایډ کا، تا ته به یو نه یو ټمپلیټ جوړیږي. ښه ښکلی بیک ټیسټینګ به وکړه، نو بیا پر روان وخت کې چې ته فارورډ ټیسټینګ کوي، لایو ټریډینګ کوي، 1 شاټ 1 کل دپاره هغې کې به تا ته مسله نه وي. دا ټمپلیټس چې دي دا یې ځان ته مایند کې یاد کېږده، یا ځان ته په دیوال باندې کې غټ ډرا کا چې هر ټایم دې پې سترګې لګي. پوه شوې که نه جان؟ لرنینګ کوه جان. بعضې خلک داسې چې هغو دا نه مني، هغو مایند داسې جوړي چې ټریډینګ د لرنینګ نه بغیر هم کېږي. خپله ځمکه خرڅه کړي، خلکو ورته شنه شنه باغونه خیلي، مارکیټ ته 1 کروڑ 2 کروڑه روپۍ راوړي، هغه 2 ورځو کې والوځي، بیا کله خودکشي کوي، کله فیسبوک له پوسټونه ورکوي چې ما دومره تاوان کړی اخوا دېخوا. نو لرنینګ لازمي دی جان، تا ته خو ښکاري جان. ٹھیک شو جان. wish you good luck and good